د ژوند د نوې ورځې اولنی مونځ چې مسلمانان کوي او ځان له یې کوي، نارینه هم او زنانه هم، هغه 2 رکعته سنت د سبا دي. ٹھیک شو؟ او زمونږ او ستاسو د ژوند د نوې شپې اولنی مونځ چې موږ مسلمانان کوو، اگر که فرضم جمع سره کړي دي، هغه 2 رکعته سنت د ماښام دي. دا څه ده؟ دا څه ده؟ دغه د نوې شپې د ژوند د نوې شپې اولنی مونځ 2 رکعته سنت د ماښام او اولنی مونځ 2 رکعته سنت د سحر، هغې کې مونږه د دې 2 صورتونو د وینا اهتمام وکړو. کوم 2 صورتونه؟ په اول رکعت کې د سورت فاتحې نه پس قل یا ایها الکافرون صورت وایو، او په 2م رکعت کې د سورت فاتحې نه پس قل هو الله احد صورت وایو. هر مرګری دی خپل ځان ته وګوري چې داسې کوي که نه کوي. که داسې کوي الحمدلله رب العالمین دی ووایي، او که داسې نه کوي دا عمل دی شروع کړي. نو په دغه نوې ورځ او دغه نوې شپه کې به لوی الله، مهربانه الله دغه مسلمان نارینه او دغه مسلمان زنانه د هر قسم شرک نه حفاظت کوي او د توحید په عقیده به استقامت ورکوي. دین آسان دی. دین څه دی؟ آسان. کوو به داسې د سبا سنتو کې، او دې کې به نیت دی چې دا د پیغمبر علیه السلام د سنت تابعداري کو. هغې داسې فرمایلي چې داسې وایي. ټیک شو؟ د سبا په سنتو کې دا 2 صورتونه وایي. دا د ژوند د نوې ورځې اولنی مونځ دی چې دا نوې ورځ کې ستا حفاظت وشي د شرک نه، او تا ته د توحید په عقیده باندې استقامت نصیب شي. کوو به داسې که نه انشاءالله؟ او دغه رنګې د ماښام په سنتو کې دا د دې 3 صورتونو مختصر غوندې فضیلتو